الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت والعاجز من أتبع نفسه هواها وتمنى على الله أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. عزتمندو حاضرینو، او دارنگی په خوشا کی اوریدونکو مسلمانانو ورونو او په کورونو کې زنانو میندو خویندو تورسرو، الحمدلله ثم الحمدلله. دا اللہ رب العزت لاکھ لاکھ شکر دی، فضل و کرم دی چې دا اللہ رب العزت د دین پتنگان او دا اللہ په دین باندې مین هر څومره تکالیف او هر څومره رکاوټونه که مخې ته راشي، لیکن د خپل کار نه هغه وروستو کېږي نه، او نه دا د وروستو کېدو شی دی، انشاءالله نه به وروسته کېږي. الحمدلله مخکې تاسو خبرې واورېدې، داسې وخت د دنیا لیدلی دی چې د فقه په کتابونو کې یا چرته کتاب کې به آیات کریمه راغلی او شاګرد به استاد ته وایي استاد جي د دې معنا راته وکړه، ها کافر کوي نی د آیاتونو معناګانې دا خو څوارلس علوم پکار دي، د قرآن د آیاتونو نه او د قرآن کریم داغه ثواب نه داسې محرومو. لیکن اوس الحمدلله بچے بچے او زنانه په کورونو کې الحمدلله په قرآن کریم باندې پیش وي او یره په دې پوهیږي که نور څه پوهیږي که نه، خو په کریم د دې هغه لذت او د دې هغه خوند او د دې هغه فهم د دې هغه پوهه دا کومو خلقو ته نصیب ده. الحمدلله زنانه هم په دې پوهیږي. این سعادت بزور بازو نیس تا نه بخشد خدای بخشنده، دا د مټو په طاقت باندې نه ده، دا د الله رب العزت دین دی. اول فضل ما شهدت به الاعداء، غوروالی هغه غوروالی چې ستا مخالف او ستا دشمنم په دې باندې چې دنه اقرار وکړي. خدا دې یو مرد مجاهد شیخ القرآن نور الله مرقده، داغه د مهنت هغه ثمره ده او داغه مهنت برکات دي. الحمدلله الحمدلله چې کور کور ته داغه میشن او داغه خبره او هغه سنوي نه وه، هغه د رسول الله صلی الله علیه وسلم خبره وه، د صحابه کرامو خبره وه. دا وخت تاسو لیدلی دی، اوس هم ځینې ځای کې د ناپوهۍ د وجې نه مړه دا نوې نوې خبرې کوي، حالانکه که په دې خپله خبره باندې سوچ وکړي نوې ستا دا دي، من احدث فی امرنا هذا ما لیس منه فهو رد. دا موږ خو چې راته کوم وایو دا هغه زړه د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم او د صحابه کرامو د نن نه 1400 کاله 15 د پاسه دا د هغه خبره ده چې د نغزو دي، او په دې خپله خبره کې پاتې چېره زړه راټینګول غواړي. زاړه قبرونه وګوري، دا ذکر کې وام کله وخال زاړه قبرونه وګوري ټول کچه دي که نه دي، دغه ځای کې زور ته ولې نه ګوري؟ دین سره هم دغه برابر دی، لکه دغه سره برابر دی، په خبرې ناروا دي، ناجایز دي. نه دا داسې یو پکې هلته ظالم وي، هغه وخت سیمټ نو، هغه وخت جوین نه پخول دا سیمټ نو، ښه ځان ته پوهه ملا ده دا سیمټ هغه وخت کې دا شی نو، لکه دا حالو دا دورو
رسول الله صلی الله علیه وسلم دا سی وخم لیدلی دی چې نبی علیہ الصلوۃ والسلام به ولاړو وی الا رجل يحملني الى قومه لأبلغ كلام ربي سوک نر نشته سوک ځوان نشته چې ما خپل قوم ته بوزي زوته د الله کلام او رسول فإن القريش منعوا كلام ربي زکه دا قریش دې زما د رب کلام چې دغه منع کړی دی نی پریدی نو الا رجل يحملني الى قومه لأبلغ كلام ربي سوک دا سنر ځوان نشته چې ما خپل قوم ته بوزي زوته د خپل رب کلام او د خپل رب پیغام رسومه نبی علیہ الصلوۃ والسلام داسې تکالیف هم برداشت کړي. یو صحابي رالی رسول الله صلی الله علیه وسلم ته وایي ویجی زه تاسو وپېژندم. نبی علیہ السلام ویل نه خپله واقع ورته بیان کړله وایي زه هغه سړی یم چې فلانی میله کې تا به تنبو ته به سر رادن نکو او تا به وی یا ایها الناس قولوا لا اله الا الله تفلحوا اے خلقو کلمه د توحید ومنئ چې هر څه کوونکي الله دې تاسو به کامیاب شئ. او تا پسې یو سړی و دا سړی څوک و دا د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم خپل سکتر او جولای ډکه د کاڼو چې دین هغه نیولې ده او کاڼې چې تا به دا غږ وکړو نو هغه به کاڼې راواغست او په تا به یې ګزار وکړو خو چې زما تنبوله ته راورسېدي زما تنبوله او هغه کاڼې راواغست تا چغه وکړه هغه کاڼې راواغسته ما خبردار زما د تنبو مخې ته چې دنه ګزار ونه کړي خبر درله نه ورکړه ګزار دې وکړو هغه کاڼې بېرته چې دنه کېښودو زه هغه سړی یم ما ته کلمه وایه زه ایمان راوړم غمام رضی الله تعالی عنه غمام رضی الله تعالی عنه فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا عزتمندو مشرانو یاد ساتئ تنگسیا سره اسانتیا راځي تنگسیا سره اسانتیا راځي. اذا اشتدت بك البلوى ففكر في الم نشرح فعسر بين يسرين اذا فكرته ففرح. چې تکلیف د باندې زیات شي سورۃ انشراح ته سوچ وکړه سورۃ انشراح ته فعسر بين يسرين سختی به یوي خو اسانتیا به د باندې دوه راځي اسانتیا خوشحالي به د باندې چې دغه هغه ډبلې راځي خفګان به یوي. نبی علیہ الصلوۃ والسلام داسې تکالیف چې دنه برداشت کړي د الله په دین باندې او موږ خو مزیدي تکالیف خو سره هغې برداشت کړي دي لکه مخکې وویل چې تاسو ته چا نوم نشه اخیستی دی ځای کې چا نوم نشه اخیستی چې بابا څه نشي کولی هغه تکالیف برداشت کول او موږ اوس هغه مزیدې غوړې زړې د هغې راکاږو لکه محنت هغه کړی دی لکه لیکن یاد ساتئ ای عزتمندو مخالفین ورونو ته هم دا وایم د خدای روی وکئ د خدای روی وکئ ځان له ولې خپل آخرت تباه کوئ ولی چې دن خپل قبر چې دن هغه تباه کوئ ولی خپل حشر چې دن هغه تباه کوئ. او دا مسله ده داسې ګورئ دا مسله داسې الله عروه رضی الله تعالی عنه صحابي دی عروه بن مسعود الثقفي رضی الله تعالی عنه ایمان راوړو رسول الله صلی الله علیه وسلم ته ویجی زما ز خپل قوم ته چې دنه مسله کومه نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته لک صبر وکا وینا په ما باندې زما قوم ډیر زیات مین دي ډیر زیات را باندې مین دي حتی کې چې زه ودیمه کنه نو هغه زما خوا کې خبرې هم تیز نه کوي ما را پاسیب نه وي د خوب بخراب شي. رسول الله صلی الله علیه وسلم وی بس ټیک ته نو چې دوره را باندې مین ده خو لړ شه چې دی لاړو او مسله د توحید هغې ته وکړله ته څه وایې ته جوړم چې دنه بېدینه شوې او په کاڼو باندې وویشتو او شهید یې کو. رسول الله صلی الله علیه وسلم وی که څوک زما د امت صاحب یاسین قتل غواړي هغه عروه بن مسعود رضی الله تعالی عنه لکه څنګه چې صاحب یاسین سورۃ یاسین کې د هغه پوره تفصیلی حالات مقصد مې د خبرې دا و زمیندار سړی و غریب سړی و حبیب نجار او رسول انبیا روان دي د زمیندار سړی اکثر د کلي طرف کې پاتې کېږي چرګاني کلي کې خو بس وي ستاسو چرګه راغله دا چر شی دی بیزي ګړي دارنګې چې دنه غواګانې دی اکثر بار خوشحاله په دغه باندې لګ
دی چې راکړېده ده ته یې مسله وکړه، د ده مسله ځین ته وغورځېده چې دا خبره د دې چې دنه حقه ده. هغوی راله کلي کې مسله وکړله، رسل انبیا علیهم الصلاة والتسلیمات شور شو خلکو خبره چې دنه هغه نه منله. د تپوسو کوي څه چل دی؟ وایي دغسې هغه تا ته چې سار مسله کړه د هغوی سره خلق نښته دی. نو قرآن څه وایي؟ قرآن کریم هم دا وایي که نه، سورت یاسین خو هر چا ته یادي، سورت یاسین خو راته چې دنه هغه به یادي که نه، که نه به یاد. یاره د علامه اقبال یو خبره ده، هغه وایي یو زبردست شعر یې ویلی دی، وی ببندی صوفیو ملا اسیری حیات از حکمت قرآن نگیری با آیاتش تو را کار جزی نیست که از یاسین او آساب میری. زبردست شعر ویلی دی، وی ببندی صوفیو ملا اسیری د صوفی د گدنشین او د ناکار مولا په بند کې او په دام کې راګیری حیات از حکمت قرآن نگیری ځان لدی جون د قرآن د پوهې نه سم نکو، د قرآن په علم سره د ځان سم نکو. با آیاتش ترا کار جزی نیست، د آیاتونو د قرآن سره ستا صرف دغه یو کار دی چې از یاسین او اصحاب میری، چې صورت یاسین یاد کړه چې په اسانه دې سا وخیږي. بس دغه لکه دا د علامه اقبال صاحب شعر دی ښه. او هغه دا ډېر افسوس سره سرحد کوي مومن کوئی بنگال کا مومن ढूंढने से भी मिलता नहीं कुरान का मोमिन. څنګه عجیبه خبر سره سوچو کی کنه سوچو کی لګ. او داسې زبردستی ویلی زمن بر صوفی و ملا سلامه کہ تبلیغ میں کر دین مارا ولی تعویل شاہ در حیرت انداز خدا و جبرائیل و مصطفی را. وی زما په هغه مولوی سے باندې په هغه صوفی سے باندې مې درې لشت سلام دی. زمن بر صوفی و ملا سلامه کہ تبلیغ میں کر دین مارا چې زما د دین د تبلیغ आवाज کوي، د رسولو आवाज کوي. ولی تعویل شاہ در حیرت انداز خدا و جبرائیل و مصطفی را. خداغه معناګانې دغه مطلبونه خدای هم حیران کړی دی، جبرائیل هم حیران کړی دی او مصطفی هم حیران کړی دی چې دا ته چې سوای نو دا خو الله وی دا خو زما مقصد نو، جبرائیل ما خو نور اورې، محمد ما ته خدای نه دی چې سوای لکه. ولی تعویل شاہ در حیرت انداز خدا و جبرائیل و مصطفی را. یاره زبردست اشعار دی ویری دی سړي وره ښه کمال یې کړ دی شاعر اسلام. دا تصویر خیالي دی ښه، دا خیالي دی ګیره ولا چې نه لري کړی دا لکه نه، دا خیالي دی، د دې ما معلومات کړی دی لکه. نو هغه سړی راورسېد حبیب نجار او سوی الله رب العزت دسی وی وجاء من اقصى المدینه رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين اتبعوا من لا يسألكم اجرا وهم مهتدون. يرونو د په شان خوشی کا دیګا مشکله قسمت باندې وکیږي نو دا هډیر له قسمت ته لکا. وجاء من اقصى المدینه رجل رالی دلری طرف د کلینا رجل یو نوجوان یو ځوان، رجولیت وبکی سړیتوب وبکی په سړیتوب خو بکار دی کنه. وجاء من اقصى المدینه رجل يسعى منډي والی قال یا قوم اتبعوا المرسلین و ای زما قوما اتبعوا المرسلین تابعداریو کوي د لېږلو شو. اره امی سړی دی انپړ وته توای کنه زمیدار وته وای او المرسلین څنګه خسته لفظ وي الکه دا ور خپل نه دی راغلی دا چاره لري دی په تاسو دا غره لګون کې رویو کوي کنه خدای ته وګوري دا رویو کوي. اتبعوا المرسلین او بیا جیبا اتبعوا من لا يسألكم اجرا صدر نغواریم نو وهم مهتدون پس هم روان دي. ولی خبره نه مانه ای ښا ته جوړم چې دې بيدله شوی بيدله شوی جوړ څنګه خسته جواب وما لي لا اعبد الذي فطرني ځان نه شروع کړه لکه بزان نه شروع کو سره شروع کو وما لي لا اعبد الذي فطرني سچل مال را چې بندگی نو کومه دا غزا چې پیدا کړې ما خو بیا وروسته ټکا غوډو کې وای الیه ترجعون هغه ته ور پس کول کې تاسو سره وګوري دا وروسته اخر کې ټکا غیله ورکې شروع د ځان نه کوي وما لي لا اعبد الذي فطرني والیه ترجعون. او بیا روان دي تقریر کوي اتخذ من دونه آلهة ان يردني الرحمن بضر لا تغني عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون. آیا زو دید الله نا نور مددگاران شهید بابا نو شهید ابي ورکی اخون لوی اخون داته نه اتخذو هغه وخت خپل چې کوم ما من بلدة الا ولها آلهة تعبد. شاولی الله رحم الله دا څه کلمه پیدا نه کی چې پاکلی کی ځان لچې خلکو معبود ني مقرر کړی چې دا عبادت کی هر کله چې ګوري خامخا چې نه پکې لګ
اتخذ من دونه آلهة ان يردني الرحمن بضر که مهربان ذات سبحان الله نقطې ته مهربان دی نه رسوي درته خو که چېرته د اوچتوالي د مرتبې دپاره ما ته معمولي غونې ضرر ورسوي که نه ځکه حدیث پاک کې راځي چې د مسلمان ازغی مات شي که نه ازغی هم کې والا الله اجر ورکوي. یو حدیث کې راځي عجبا لامر المؤمن د مؤمن او د مسلمان دا معامله ډېره ناشنا ده که ده ته د الله د طرف نه مهرباني ورسي او دی په هغې باندې چې ده نه څه وکړي شکریا وکړي بیا هم الله اجر ورکوي او که ده ته مصیبت ورسي دی په هغې صبر وکړي بیا هم الله اجر ورکوي. سبحان الله سبحان الله. دیو جنا هغه تکالیف والا بیمارو والا کورونو کې به ناست دي الله دې ولا صحت ورکړي لیکن یاد وساتئ کیدای شي چې دقه دې الله د معاف کولو دپاره ذریعه ګرځولي لکه دا چاته پته نه لګي وایي. نو بضر لا تغني عني شفاعتهم شیئا د دې شفاعت ما ته دومره څه شی چې دن هغه دومره فایده راته معمولي فایده راته هم چې دن هغه نشي را رسولی ولا ينقذون ما بچ کولی هم نشي. یې سړي زمونږ طرف ته غواړي زیړي دې مه کوه ته سم شه وی انی اذا لفی ضلال مبین یقینا زه په دغه وخت خامخا په دې ګمراهۍ ښکاره کې به ډوب یم لفی راغل لیکن لام راغلی او فی خامخا په دې ګمراهۍ کې به زه داسې ډوب پیا پروت یم لکه. نو قوم ته وایي انی آمنتو بربکم فاسمعون ستاسو په رب مې ایمان راوړی دی یعنې تاسو له نانا درکې خوراک دله درکې او تاسو هغه ته ایښودی دی د هغې له بیا ټاک ورکړي انی آمنتو بربکم فاسمعون. زه مته وایي استادانو دا خلک ګمراه دی ګورئ ما ستاسو په رب باندې ایمان دی هغه تاسو چې رالیږلي یې که نه انی آمنتو بربکم فاسمعون زما دا اعلان چې دن هغه واورئ. سبحان الله سبحان الله. بس هغوی ولئ وی او بس جوړ ولئ ویشتل نو ها په کاڼو کې چې دن هغه ډوب که لکه په کاڼو کې څه کو ډوب کو صاحب یاسین دی که نه. نو قیل ادخل الجنه قیل د مجهول صیغه ده بس الله هم وویلو نو بس دغه رسول هم وویلو حاضرینو کې چې کوم الله هغوی هم وویلو فرشتو هم وویلو زه وی جنت ته ځه سړیا قیل ادخل الجنه لیکن ما او تاسو سره د خپل قوم د خپل خاندان هم پیدا نه شو هغه په جنت کې هم ارمان څه کوي قال یا لیت قومي یعلمون بما غفر لی ربي وجعلني من المکرمین. وی هی ارمان چې زما دا قوم پوهېدی په خوند د هغه مسلې باندې چې د هغې په وجه باندې ما ته زما رب بخښنه وکړله هغه سره په جنت کې ورسره دغه فکر دی او ما تا سره په دنیا کې دا فکر پیدا نه شو چې زما دا خاندان والا دی د پسې زه ولې نه ځم مینت به ورته وکړم سوال به ورته وکړم دی ولې دا مسله چې دن هغه نه مني انته خبره دي که یا لیت قومي یعلمون بما غفر لی. سبحان الله. وی تاسو کرامت نه منئ یا سړیا ته وګوره کرامت ته وجعلني من المکرمین دنیا کې په ګټو پټ شوی دی وی زه کرامت والا وګرځولم کرامت یې دې ته وي چې جنتي جوړ شه جهنم نه بچ دا لوی کرامت دی که نه دا لوی کرامت دی. شاګرد استاد ته استادجي تا سره مې ډېر وخت تېر کړ خو ستا څه کرامت او څه اشنا شی مې دله ونه لیده هغه ورته ویي اچې شاګرد دی تپوس راته کومه ته چې ما سره کوم وخت تېر کړ خلاف د شریعت یو کار دې رانه لیدلی دی چېرې راشي شی د سنتو خلاف د دین خلاف ما کړي وي نه استاد جي دا خو مې نه دي لیدلی نو دې نه لوی کرامت شته وي. حدیث د رسول الله صلی الله علیه وسلم دی نبی علیہ الصلوۃ والسلام اتق المحارم تكن اعبد الناس ځان د حرامو نه بچ کا ستانه لوی عبادت گزار چې دنه سوچته دی لکه اتق المحارم تكن اعبد الناس ستانه لوی عبادت گزار او ستانه لوی پرهیزګار ستانه لوی متقی چې دنه بل سوچته دی لکه وجعلني من المکرمین. الله ولا په قوم باندې بیا عذاب راوستل داسې درد ابو هريره رضی الله تعالی عنہ رسول الله صلی الله علیه وسلم څخه راغی وی جی زما مور د زو ته مسله کوم مسله نه مني ته الله دعا وغواړه دعا منو ګوري تا خو به زه پنځیان دعا نه مني خیرات نه مني اسخات نه مني ازمون د استاد خبره یو بوډا را سره راشه د شکر شیخ صاحب ای بوډا را سره تاسو خلک یې خو تاسو بس خیرات نه مني مې چې بابا کله به درځم خیرات راز دی خایا چې نه داسې خو نه ومه که نه مې چې نه رس خایې که نه ته به کله را چې نه دا خو داسې لکه دا چې بل څوک مړه شي لکه که نه او لکه د جمعې شپه وکړي لکه چې دنه نه مې چې ته دې ته چې د بل په هغې باندې راباندې ته راته رس خایې ستا رس به کله چې درشمه خیرات نه ما ته وایي چې نه ما ته وایي چې یاره بس تاسو دعا نه منئ مې چې سهار پاسې نو بابا څه دعا به وایي چې مړه زما دومره ځین کار نه کوي مولوي صاحب خو
ویمه چې الحمدلله الذي احیانا بعد ما اماتنا والیه النشور. ایوه مته داسې او داس بیا د کور نه راوځي بسم الله توکلت علی الله کنه دا دعا مې وته چې دنا ویلا بسم الله توکلت علی الله اللهم اني اعوذ بك ان اضل او اضل او اذل او ذل او اظلم او اظلم او اجهل او يجهل علي. یولي څه ما دې انکار نه کوي ته دا زور دی ها ټول ورځ مې وګرځاو بازار ته کور ته مې چې ما خان بیا کور ته راشي څنګه کټ ته ورسي څنګه حتی کې چې د کټه دعا مې چې کټ کیو د کې سبب و چې ما دور ځین کار نه کینو نه مې دعاګانې ټولې ماته یاد دي مونږ ته یاد دي تاسو دعا نه منئ وسو من داخله کوینو سو من داخله کوینو چې تاسو ته چې دنه دال دی یاد لګ سبحان الله. ابو هريره رضی الله خبر به روي نه غوري زه خپل ځای ته یاد ساتم به تر یاد ہے. ابو هريره رضی الله تعالی عنہ ورته وی ویجی زما مور دا چې دنو مسله کوم فغان نه مني نو ته دعا وکړه چې الله رب العزت چې دن داغي زين کې خبره چې دن غواچ سبحان الله. نبی رسول الله والسلام دعا شروع کړه داسې صحابه دي خدای صحابه دې په منډه روان دي کور ته وې زه ګورم چې زه به کور ته ضرر رسم که زما د استاد او زما د پیغمبر دعا به زما کور ته ضرر رسي پرشتي به خبره باندې ته خبره راځي کنه راځي دې چې کور ته لړ واري وډاو هغه داسې غنو چې وصل خاني وی ډیر شی ورسو کنه بس یو ګټه به پردونه بول عارضی او غسل بدن نو کاری ور بند کړو ای بچي زه غسل کومه تل سات رسته به لکه صبر وکړه دې پوه چې د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم دعا کوته چې نه غلا رسیدلې ده ایمان ته چې نه نصیب شي داسې درد او داسې غم سره ای مرغو سره غموخه مرغو سره غمو ولا چرچ هغه سره غم نو د قوم غم الان کې اذا مولا چرچ وته ځکه شیخ سوي چې د کار د مولا کړی کار څه کړی د مولا کاری کړ دی سر باندې خستب غټ پټکیم دی لگا خستب پټکیم و مزیدار هر وخت وا هر وخت دانه چې بس خاشه دی کې خودي وصل ته کې پروتي لگا او چې بس راځي نو هغه خذو زینتکم عند کل مسجد کنا نو چې زینت خو یې کنا هغه سړي ښه چوډي پوډي کړي او یقین په خدای او کچې اسیم سره او ګره تی پیمان وای دا ته بار ګرځي دا ته بار ګرځي دا بار نه ګرځي بار ته دیو جن خفقيږي مو دا د میزري دا ټوپای مو پای نه دي دی باندې تاسو بار مسکو بار کې ګرځي کی نو زه سخت په تو خو نور کوم یو چې هغه له دې سختي پتی ورکی وګوره دي کې دا مسجدن دا کراهت نه خالي نه دي بار د ته ځان بس کاری او بس بیا چې مونږ شنو وی غورځي غرب دا فوټبال پکې شروع یو تر تل تور کې بل تر تل ته جدا ورکی او په دې کې ثواب غني چې دا بازارانه ټوپای په ماشته د جمعات لگا ځان لخپل چې دن همیشه ساتل چې نه بزان سره بس ساته په دې کې چې نو همیشه نه جوړه مسکی خزان لمزدار ټوپای ساتاله چې دن راځول سبحان الله. ابو هريره رضی الله تعالی عنہ او دارنګي مولا چرچا هغه تو ورا هغه چې دنم او راغله سليمان عليه السلام د څنګه چې دنه په جذبه کې لګیا دی هلته به څوک وې دنه دلته پوي ده کنه دې چاړه په جواب باندې مور پويږي کنه نو دا غي په جواب باندې سليمان عليه السلام پوي دو وي احط بما لم تحد به اے ما هغه سبانه چې پېښم چې ته پینې پیا دا هم دا عقیده چې دوست خدای او محمد داسري سليمان عليه السلام اچ دنه عالم الغیب نه دی ښا او ستا اوسم دا عقیده دی دوست خدای چې دنو هغه عالم الغیب دی او یې وی پیر خو الا کامل شي الا چې هغه د دریاب شګي چې دنه وشمېري سوشمېري د دریاب شګي وشمېري وی دا الا چې دنه کامل شي الا چې دنه دی کامل شي نه سبحان الله ای زنانو تور سره تاسو ته خبره کوم دا خپل بچي علم تراو باسي دا علم تراو باسي الله او تاسو ته مهمه ده دا غوړي پکار راځي ښا موږ څنګه چرګو یاره جی استاد جی مفتی صاحب زما د ازویر شپک کاله دی چې دنو پشپغم کې پیل شخه سو کاله شپک کاله پیر شو د الله د دین د پاره مې وقف کړی دی بوزای هغه نه شپک کاله پیر شو موږ ځا خل خو دې په یو کې د خريو کې د سپي هرګل ځم خدای چې د جمعات امام خو بجوړ شي سره زغه بجوړ شي نه پکار دی تاب استاد دا ډیر خو ذهین انسان دی دا زمانہ سي دی دا زمازوی دی خو انتهایی ذهین دی او زما د زړه د ارمان دی چې دی دین اووي او دی قران اووي دی عالم شي دی مفتی شي دی قاری شي دغه بلی پکار راځي حدیث دی رسول الله صلی الله علیه وسلم اذا مات الانسان انقطع عنه عمله کله چې انسان مرشي کنه د اعمالو دروازه چې دغه بند شي ښا بیا دلته کې منځونه تلاوتونه نشي کولای الا عن ثلاث درې سيزونه دي چې دته داغي د حدیث کې دغه درې بیان شوی چې دته داغي د مر نه پس چې دغه هغه فائدہ وترسي صدقه جاریه روانه صدقه ده څنګه چاول جمعات کې
ځای نه ورکو د جومات جوړ کړه چې بس دا زما د الله د دین دپاره چې بس دا جومات ما ځای ورکړه لکه یا مدرسه ده لاره یې کولاو کړله د اوبو سکیم یې چاله وکړو چې خلک ترې فایده اخلي کوی وباسو صدقة جاریة یو د دې اجر او ثواب ورته رسي دویم علم ينتفع به علم یې کړی کتابونه یې لیکلي دي شاګردان یې پرېښودي دي خلک ترې وروسته فایده اخلي سبحان الله دی به په قبر کې پروت وي او الله به ورته اجر او ثواب چې دن هغه رسوي او دریم او ولد صالح یدعو له نیک بچی دی نیک نسی دی دی مړ دی بابا مړ دی پلار مړ دی مور مړه ده او هغه دلته وي یا الله زما مور وبخي زما پلار وبخي او زما نیکه وبخي زما نیا وبخي او ولد صالح یدعو له یا نیک بچی دی چې هغه د مرګ نه پس د پسې چې دن هغه دعاګانې کوي د پسې څه کوي دعاګانې کوي نو د اجر او ثواب به ورته چې دن هغه رسي صحابیاتو کې د نبی رسول الله صلی الله علیه وسلم دومره تړپ و یو واقعه اورئ دردمنده واقعه ده دردمنده صحابه جنگ لتلی غزا لتلی دي واپس را روان دي صحابیات په انتظار کې دي چې څنګه چل وشوي جنگ بچا غټلې او چې د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم بس حالي یاد ساتئ دا څنګه چې زمونږ شیخ صاحب وایي دور را روان دی ګوره ځان ورته تیاروئ د دې امریکنیانو د دې یهودو د دې عیسایانو د دې سره چې دنو خبره روانه ده او دا را روانه ده ګورئ دې ته ځان چې دن هغه تیارول او دا په زړه کې تړپ او په زړه کې چې دنو ولوله او په زړه کې چې دن هغه جذبه چې دن هغه ساتل اللہ تیرے صوفی ہے پیرنگی تیرے قالی ہے ایرانی لہو مجھ کو رولاتی ہے سے جوانوں کی تناسانی اس دیکھا نا جوانوں کی تناسانی منگورے پتن اسانوں کی چدنا کا مبتلا شیو سختی تزرد ٹنگی چدنا کا نہیں صحابیہ اولاڑا دا صحابہ روان دی یو وطن روان دی شو وتعظم الله اجرك في زوجك محمد صحال صلی اللہ علیہ وسلم تو محمد صحال ساتھ بل صحابی وتعظم الله اجرك في ابيك پلار دی مر دے دې کلمات مطلب دا الله تعالی لوی اجر در کی پلار دی مر دے دا محمد انا لله و انا الیه راجعون دا محمد صحال دی صلی اللہ علیہ وسلم بیا پسی بل صحابہ دی زامن دی مر دی زوی دی مر دی انا لله و انا الیه راجعون دا محمد صحال دی دیکھ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم روان دی الحمدللہ رأیتک سالما کل مصیبت بعدک حی سبحان اللہ عالم باری بدا سے خفا کی گئی بارے پخپل سردار باندې پخپل مشر بدا سے خفا کیږي وی الحمدلله رأيتك سالما تم روغلی دی محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم کل مصیبت بعدک حی ہر مصیبت چې ته کنا بس مصیبت باندې پروا نشته ک پلار می مرده پروا نشته ک خاون می مرده پروا نشته ک اولاد می مرده پروا نشته خو چې ته جندې محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم ته تا حال دی د زنانو دا حالو نن من د ټي وي د ویسار نن اوسګاریګو د کرکټونو نه اوسګاریګو الکان او جنکای واړه او لوی په دیرو کې بسوي لاره کې څوک نه ملاویدلو که دین د پاره شي نو بس یو څو غریبان راجم شي لکه او د هغې دپاره هر سړی چې دن ور روان دی شرطونه به یو بل سره چې دن کېښودل دا زموږ حال چې دن رسېدلی دی یاد ساتئ عذاب به راباندې راشي ورې عذاب به راباندې راشي دین طرف ته توجه کول دین طرف ته چې دنو راړول مال او نفس الله زمونږ او ستاسو نه اغوستي دي په جهاد کې به لګي په جهاد کې میدان جهاد کې لګي دارنګي د هغې نه مخکې کړاوونه دي په دې کې هم چې دنه هغه لګي مال به ورکوي نفس به ورکوي ګورئ عجیب انداز سره سبحان الله صحابه کرام په دې کې چې دنه هغه ډېر زیات مخکې وو ابو هريره رضی الله تعالی عنہ وہ سنه هجره کې مسلمان شوی دی کومه سنه هجره کې وہ سنه هجره کې یعنی د نبی رسول الله صلی الله علیه وسلم سره تقریبا 4 کاله تیر شوی دي تقریبا یعنی ډېر کم
خو څومره احادیث چې د ابو هريره صاحب نه نقل دي دومره د بل صحابي نه دي نقل. 5000 د پاسه احادیث د ابو هريره دیو جن د احادیثو کتابونه چې ګوري چې عنه راشي بس ابو هريره سره وایي مخکې بدایي چې وګوري مخکې هغه عنه چې تاسو نور شاد نور زینو کې راځي خو عنه چې ګوري ابو هريره رضی الله تعالی عنہ دا ولی واخی ور کړو دین الله واخی یاره جی منګه تاسو سره واړه داخل کړی دي خو اړو سر نه دی کې چې دنه صداغه ناراضي لکه لکه سوچو کا کنه لکه سوچو کا په 24 غنټو کې هغه غنټه په مشکله سره مونږ لراګي سورا غنټه په مشکله ولی ځکه چې یو ځل هوته سار چې را پاس سکول تا اول خو سکولي اوس خلل سکول نه دی دا ټیر شټي چولې او دا چې دنا هغه چولې ها اول خو دا د التن چې نا وخت راشي ټیوشن دی دا چې مازیګر خورده چکرې رښتیا چې ته ما هم کې لغونی نو غنټه ټیمي په غنټه کې نیمه غنټه خبرې کوي نیمه غنټه څه کوي خبرې کوي لکه هغه نیمه غنټه نو دیرشنی می غنټې چې دنا هغه ستادي لکه او مال دې دغه نیمه غنټه راکړې دنو هغه هم چې دنو سب ډېر په مشکله باندې وامه لکه دا حال دی منګ خپل چې دنا دا حل نه خپلم قران ته کې راستل دینی خبرو ته کې راستل درس ته کې راستل خپل بچي او خپل اولاد دم دې چې دنا دې ته چې دنا کې نول او یاد ساتي عزتمندو د رسول الله صلی الله علیه وسلم حدیث ته الا خبردار کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیته تاسو کې هر سړی چې دنه دا مشر دی دنه به د خپلو کشرانو هر سړی په تاسو کې نگهبان دی خیال ساتون کې دی د چا خیال ساتل چې په ده باندې ضروري دي نو دنه به دا باره کې تپوس کېږي لکه د کور مشر نه د خپل اولاد باره کې تپوس به کېږي او ما او تاسو دی الله رب العزت په دې کسانو کې راولي نبی علیہ الصلوۃ والسلام بخاری شریف کې حدیث دی نبی علیہ السلام وی سبعۃ یظلهم الله فی ظله یوم لا ظل الا ظله وتندی چې الله رب العزت په خپل رحمت د سوري د لاندې اغیله ځای ور کوي په غرس کې چې د الله د رحمت د سوري نه علاوه نور ځای چې دنا نه سبعۃ یظلهم الله فی ظله دا څوک دي کنه نو دا غي بیان چې کړی دی نو یو پکې دا مشتخا رجل شاب نشأ فی عبادت الله هغه نوجوان دی چې د الله تعالی په عبادت کې چې د نورالوي شو شاب نشأ فی عبادت الله دا پکې خاص کر ذکر شو منګه شیطان کم فهمه کې چې د مبتلا کړی اسې چې بوډا شي بیا به چې دنو تلاوتونه به مو کې ذکرونه به مو کې قران درسونه ته به مو کې نه ارسه به کې لگا او بس یکدم پکې میس کې مر راشي بیا تاسو صدقه دراوړې دی اګریمنټ یې سره کړی چې ته به بوډا کېږي او زما چې دنه بیا به الله چې دنه عمل کېږم شاب نشأ فی عبادت الله شاب نشأ فی عبادت الله او دیم نبی علیہ الصلوۃ والسلام وی هغه سره دی هغه انسان دی چې هغه ته یو زنانه دعوت ورکړي د بدفعلۍ او د بدکارۍ او دی ته د الله نه یریږم د الله نه یریږم دیم دا وطن دی ډیره ګرانه ده ډیره مشکله ده ځکه خو به دوره ډیر ثواب دی که نه دوره ډېر چې دنه وعده ده لکه دریم نبی علیہ الصلوۃ والسلام رجلان تحابا فی الله اجتمعا علیه وتفرقا علیه هغه دوه تنه دي چې د هغوی د یو سره مینه د الله په دین باندې ده بس دا زما دینی مسلمان چې دنا غرور دی زما موحد ضرور دی اجتماع علی وتفرق علی په دې باندې راجمع کیږي او په دې دیو باندې جدا کیږي نو دا بدعات والا د شرک والا خواته چې دنا غولي لیږي ولی هغه تلیږي چې دا عقیده چې دنا غل شرکی دا خپل ځان او خپل اولاد په خپل چې دنا هلاکت ته غورځول دي لا تلقوا بأيديكم الى التهلكه الله وی خپل ځانونه دا په خپل لاس باندې چې دغه هلاکت ته مغورځوي دا مور او پلار ته چې دوره اجر ملاويږي حدیث د رسول الله صلی الله علیه وسلم دی چې چا قرآن کریم اوی نو البس والداه تاج یوم القیامه د مور او پلار ته د قیامت پر ورځ باندې یو تاج ور په سر کړی شي چې دا غیر رڼا به چې دنه د نور د رڼا نه چې دنه هغه سیواوي دا غي وجه څه ده دا غي وجه دا چې دی مور او پلار سره مهنت کړی دی کنه د په دې باندې کار نه فارغ کړی وي ته چې دنه دین وکا او ته دغه چې دنه هغه وکا دغه به زمونږ چې دنه په کار راځي نو زکات الله دا دور اجر او ثواب چې دنه غرسي او دا د ځواني خاص کر ذکر زکه کوي
ذکر کہ حدیث دے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا تزول قدم ابن آدم حتی یسأل عن خمس، د قیامت پرز باندی دا قدم بدی د قدم نه جدا نشي، کبه نه جدا کیږي تر څو پورې چې د پنځو خبرو باره کې درنه تپوس نه شوی او دا غي جواب دی نه ورکړي. د پنځو خبرو دا به هر سړی جواب ورکړي، بس پاند دي د پنځو خبرو تپوس په درنه کیږي. نمبر 1 عن عمره فيما افناه، دا الله پیغمبر وای او دا الله د پیغمبر خبره چا خبره ده؟ وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحي يوحى، گفته الله بود گرچه از حلقوم عبدالله بود. روبی سے بوئی کنا گفته الله بود د پیغمبر ویل دا د الله ویل دی گرچه از حلقوم عبدالله بود، اگر چې دا د مرای دا عبدالله نه راوزی دا الله د بندنه، لیکن دا د الله خبره ده. نبی علیہ الصلوۃ والسلام وی لا تزول قدم ابن آدم حتى يسأل عن خمس، د پنځو خبرو باره کې تپوس ته نشي نه او جواب دینی ورکړي قدم نشي غسته. عن عمره فيما افناه، الله وی ما عمر درکړو، دا عمر دې پس کې لګوله، دا عمر دې اولم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر وجاءكم النذير. د جهنميانو الله دې تمو تاسو چې دنا اوساتي، الله رب العزت چې ولا پیغور ولا ورکي زورن ورکی، الله بوتوی اولم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر، تعالی ما دور عمر نو درکړی تاسو لا چې چا په کې نصيحت اغستنه اغستلې دي، لکه وجاءكم النذير، تاسو ته یره درکون کې راغلو، عالمان راغلیو، انبیا راغلیو، او نذیر نه دام معنا چې ګیره دې سپینه شولا، لیکن بیا هم ته چې دنه سم نشولي، یعنی زور شیخ وسول نشولي، لا اوس سړیږي نه او سمېږي نه، اکه بي دینه پس چې دنه رواني لک وجاءكم النذير، تا ته یره اون کې نو راغلی ګیره کې سپین نو لګیدلی. وجاءكم النذير، الله رب العزت ما او تاسو د جهنم نه چې دنا اوساتي، د قبر د سختو نه چې دنا اوساتي. بهر حال نبی علیہ الصلوۃ والسلام یو بردی تپوس کی. دویم وعن شبابه فيما ابلاه، د ځواني باره کې به تپوس کی چې دا ځواني دی په سکه چې دنا زوا کړی و، دا دی په سکه زوا کړی و. شبابه، شباب دې کنه، الشباب هو جنون کنه، اخو لیوانتو وی دا وخت کې وی دا بس دا سو کوی دا چې دسه دی ځواني دلکا، نو زکه چې عن شبابه فيما ابلاه، د ځواني باره کې به تپوس کی چې دا دی زړه کړی په سکه و. سبحان الله سبحان الله. در جوانی توبه کردن شیوه پیغمبری است، او وقت پیری گرگ ظالم میں سوت پرهیزگار. د ځواني په وخت کې چې دی کنه د الله رب العزت تابعدار ګرځیدل، دا د انبیو خصلت دی، دا د هغوی خوی دی، او د بوډاوالي په وخت کې خو بیا شرم هم چې نه پرهیزګار شي لکه. سبحان الله. ابي هم ناس تی پدا کی ای بس مال راړي هغه نور ته ویلک، لیکن بیا هم یاد ساتي خود خوش قسمت دی هغه بوډا چې هغه اوس بوډاوالي کې سوچ ولا الله پیدا کړ. ځکه حدیث ته رسول الله صلی الله علیه وسلم دا د نبی اسلام خبرې دي، کله به یو انسان دومره بد اعمال کړي 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 حتی کې چې د جهنم په میس کې به یو لیش چې د هغه پاتې لګ، لیکن دیو په اخر کې داسې عملو کې چې الله به سجور کی جنتی جوړ کی لګ. او کله به داسې وي چې دبا ډیر بد اعمال کړي کړي دا نیک اعمال به کړي چې د جنت په میس کې به یو لیش چې د نه پاتې، خو اخر کې به داسې عملو کې چې دا غي د وجه نه به جهنمی چې د نه جوړ شي. الله دې ما تاسو دې رستنی نه اوساتي، دا مخکینی دي. الله موږ تاسو ګناهګار یو، منګه ګناهګار یو، منګ ته څه پته ده لکه چې کوم طرف ته چې دغه روان یو، لیکن د رب نه تمه ده، د رب نه تمه ده چې بخنه براته چې نه کوي، بخنه براته چې نه کوي. ځکه د الله در چې دن هغه د نا امیدۍ در نه دی، د نا امیدۍ در چې دن هغه نه دی، دا د امیدونو در دی. لا تقنطوا من رحمت الله، لا تقنطوا من رحمت الله، د نا امیدۍ در نه دی. حجاج لوی ظالم تیر شوی دی، ډیر ظلمونه کړی دي. حجاج ابن یوسف لوی ظلمونه کړی دي. د مرګ په وخت کې مور په خوا کې ناسته ده جاړي، دی ته ولې جاړي ولې جاړي؟ وې ځکه جاړم چې تاسو سره الله څه کوي، تا خو ډېر علما وجلي دي، ځکه د چې کوم تکالیف رسولي دي حق پرستو ته او دغه ته. لیکن بل طرف ته د قرآن دا زور زیر پیښ دا چې رضي دام قول پکې دار چې د لګول دي لکه. نو دې ورته وایي چې موري که په قیامت کې الله رب العزت چې دنه زما فیصله تا ته حواله کی چې تر د باره کې فیصله وکړه، ته به څه کوې؟ وایي زه به جنت ته بوځم، جهنم ته دې نه غورځم. هغه ورته څه وایي؟ وایي که ما ته الله رب العزت وایي په قیامت کې
چې ته د خپل ځان فیصله ما ته حواله کوې که مور ته حواله کوې زه به هم چې تا ته حواله کوم مور ته نه حواله پوه نشتې مطلب باندې تا ته حواله کوم او مور ته نه حواله کوم د الله رحم چې دی هغه ډېر زیات دی که نه لا تقنطوا من رحمت الله ان الله یغفر الذنوب جميعا. نو د عمر بارکی د ځوانۍ بارکی یو ځل التکری کې څه خبره وه څه پوسټر موسټر موږ لګولی نو چټ کې کا خط کې لیکل وایي تاسو دا نوجواني داسې چې دی جذبې نه کار اخلي لکه سوچ نه کوي او فکر نه کوي ما ته راټول ایتونه لیکل دا ټول ایتونه د فتح چې کوم نوجوان که نه تراودو فتاها دارنگی سمعنا فتن یذکرهم یقال له ابراہیم انهم فتیة آمنوا بربهم وزدناهم هدى او اذ قال موسى لفتاه لا ابرح حتى ابلغ مجمع البحرين. دا ایتونه مې دا د نوجوانانو کار دی نو دا د نوجوانانو کار دی تا خپل ذات نه ځان نه معلوم لکه نو عن شبابه فيما ابلاه الله ما ځواني درکړ دا ځواني دی په څه کې زړه کړی دا دې زړه کړی په څه کې وه. دریم او څلورم تپوس عزتمندو په دې باندې سوچ وکئ خوش قسمت دی هغه چې د هغه عمر او د هغه مال د عمر یې د الله په دین لګي مال یې د الله په دین باندې لګي. دریم او څلورم تپوس څه دی؟ دریم تپوس دا دی عن ماله من اين اكتسبه وفيما انفقه. مال دې ګټل څنګه دی؟ په دوکو دړاکو باندې په حرامو باندې او په چرسونو ایرونو باندې جوارو باندې په ټیکټونو په دې شرطونو باندې په دې ګټلې دی. عن ماله من اين اكتسب وفيما انفقه لګولې دې پس کې دی د الله په دین دې لګولې دی که په رسم او رواج باندې په بدعاتو باندې په شرکیاتو باندې په دې دې لګولې دی. د رسمونو او رواجونو نه خو مونږ چې درسه دی اوی یقینو کوي خفه کېږي مو ارزه کې دغه حال دی مونږ ټول دغسې که نه خو که چېرې د الله د دین دپاره شوه قربانۍ ته الا ماشاءالله خو تیارېږو څوک نه او که د دنیا د رسم او د رواج دپاره شو د ګوټونو نه بیا راوباسي شته د رسونه ډېر شی دي ساتلي مې دي والله او دا خو ما دغې له ساتلي دی یو ورځ دی دغسې بیا هغې له وي لیکن د الله دین له چې دن هغه نشتې هغې له چې دن دغه حال دی لکه دی ډېر رسمونه ډېر رواجونه نبي علیه الصلاة والسلام د دې بیان چې کړ د ډېر په طریقه باندې صحابي رالی صحابه نبی علیه السلام ته یې موږ فلاني ځای ته تلي او هلته کې چې دن هغوی خپل مشر ته سجدې لګولې نو که ستاسو اجازت وي که نه موږ به تاسو ته سجده لګو. رسول الله صلی الله علیه وسلم ته څه وایي لو كنت آمرا ان يسجد احد لاحد لامرت النساء ان يسجدن لازواجهن لعظم حقهم عليهن. کدا الله نه علاوه بل چا تما د سرخ کته کولو د سجدي کولو اجازت ورکولې نو ما با خذ ته حکم کړی وي چې دوی خپل خاوندانو ته سجدي کوي ځکه چې د خاوندانو په دې باندې ډېر حقونه دي. صحابي ته تاسو کو مونږ یو بل سره ملاو شو نو څنګه چللې سر به تخکته کو نبی علیہ السلام نه لاس ملاول او ټیک تا سر به تنخکته کوي دا سر به الله تخکته کوي دا بل چاته چې نه نخکته کوي دیو جن د لاس ملاول په وخت کې دا سر راڅخته کول دا ناروا دي ناجایز دي. دارنګ اکثر زمونږ دلته یو رواج دی زمونږ طرفون ته هم دی دلته هم شاید دغه سیوي لکه دا رواج دی چې کله انګور د سخر سره روانوي یا د مور او پلار سره یا رونو سره او روغه یې وشي نو چې راشي په خپو وله پرېوځي په خپو باندې کته پرېوځي هغه وله سر ته لاس واچي راوچته کي داسې لکه دا حرام دی ګورې ښه دا ناروا دي. ان المساجد لله فلا تدعوا مع الله احدا زاینه د سجدې د الله دي فلا تدعوا مع الله احدا الله سره په دې کې بل څوک چې دن هغه مرا بلئ دا به بل چاته نښکته کېږي. بس راشه معافي وغواړه غلطي رانه شوې ده ما معاف که بس الله دې تعالی اجر درکړي هغه بس ما معاف کړي د الله د رضا دپاره. لیکن دا سر ښکته کول په خپو باندې چې دنه پرېوتل دا حرام دي ناجایز دي ناروا دي. د چې ناروا کاري نو هغې ته به ناروا چې دن هغه وایو. نبی علیہ السلام عین د جهاد په موقع کې هم چې د نارواو خبره ورته نه پته ورته لګېدله ډارې کې چې دن هغه رد کړی دی. صحابه روان دي بخاري شریف کې حدیث دی صحابه روان دي نو خطله په ډېر رکای باندې نو تکبیر یې شروع کو په تیزه باندې الله اکبر ذکرو رسول الله صلی الله علیه وسلم ته څه وایي اربعوا على انفسكم انکم لا تدعون اصم ولا غائبا په ځانونو باندې رحم وکئ تاسو خو هغه چاته आवाज نه کوئ چې هغه کوڼ دی
او یا چې د څه دی انکم لا تدعون اصم ولا غائبا، غائبم نه دی، تاسو نه ګوره تاسو سره موجود دی، په اعتبار د علم او د قدرت سره موجود دی. نور خو الرحمن علی العرش استوا دی کنه، خو په اعتبار د علم تاسو هغه چاته आवाज نه کوي چې هغه کون دی یا چې دنا تاسو نه غایب دی، بلکې تاسو خو چاته आवाज کوي نو هغه سمیع دی، هغه قریب دی، هغه نږدې دی. تو اندر رنج یا بابا بگوئی وذالک عندنا امر عجیب، خدا گفتا زمن کہ من قریبم و بابا لم یقل انی قریب. چلاسی بابا وی تخو چې مصیبت د تورسی ته یا بابا رامدد شاه راو رسیږي. وذالک عندنا امر عجیب، دا زمونږ د مسلمانانو په نسبت ډېر ناشنا ده. خدا گفتا زمن کې من قریبم، الله خو مونږ ته ویلي چې زه نږدې ما، و بابا لم یقل انی قریب، دا ته چې چاته آوازونه کوي نو هغه تا ته نه دي ویلي چې درته نږدې یم. نحن اقرب الیه من حبل الورید او ادعوا ربکم تضرعا وخفیا. پاتې شول دا اوسم لا داسې په وس کې دي، دا اوسم لا چې نه دی لا په دې پې نه دي. ټول علماو دا لیکلي دي، لکه علماو چې جهر په ذکر باندې کم ځای کې چې راغلی دی، جهر په ذکر باندې لکه بانګ کې په تیزه باندې دی، هغه پرونه دی، اقامت دی نو په تیزه باندې دی، په تیزه باندې دی. لیکن چې کم ځای کې په جهر سره نه دی راغلی او په تیزه سره نه دی راغلی نو هغه ځای کې چې د بیا په تیزه باندې بدعت دی او ناروا دی. لکه او چې کم ځای کې راغلی هغه به مني او دک ته جوړ بس ایمان وای نو منل وای نو. الله زمون کلی کې یو سړی دی، الله دې مغفور مرحوم کی د دعا سبب یې وګرځي، دا ورکنه دې په سړي ته پته ده ذکر به کو پتی زبانی لوډ سپیکر پسې چې کله بانګ با وایي شنو هغه نه پس په لوډ سپیکر ذکر کو. نو ما چې دینو ما که خپل وته هم کې دی شي رکاوټ وګرځي ځکه دا نوم د څه دی کنه ما په دې ستا خبر دا منم نه. ما دا سي سلري ونه لار اولټولې او تن ته مې مېرا ایته وناو کوي بلتا خو خوان دیونه کو چې خوان دیونه کو نو اخر سهار بانګ ټیم دی زراوانی مدرسې ته او بانګ دوی او بس دا ذکر شروع کو. ما توکل په الله دی ان شاء الله الله به ورته بدل کې چې دغه واچي پس له جمعه ته اخر کې او سپیره راکیم خیر دی پروا نشته مشر سړی دی. ما جمعه خالی جمعه ته زه په دې کمی غم نه کوي څوک نو چې کوي غم بدی غان نه لړما چې بانګ یو ذکر یو کو لاس مې ولونی سو لاس مونږ سب څنګه کاږي خیر دی یو خبره کوم خفقي خو بنا ناروارو ولې بخفقي دا تاسو چې بانګ ختم کړئ کنه لا اله الا الله نو محمد رسول الله سره وای بنا ما ولي وی بانګ پتا ځه ختمي لا اله الا الله ما دا محمد رسول الله دې کې ویل ګناه دي کنه دې کې او دې نشته د ګناه دي کنه تاسو ورو خبره د څلور رکعاتو مې ماسپخین په ځای باندې که څلور رکعاتو فرض باندې سره وي چې لس رکعاتو ماسپخین فرض گزارم الله اکبر وی دا ګناه دي ما څلور بګو غنه وی او دمو تروغونه مې دغه سي ذکر نه نه منې کومه ځان لکینه خپ قلاره چې سوره وای سبحان الله وای الحمدلله وای لا اله الا الله وای خو په دې باندې پسې دا ذکر چې کم تاسو کوی نو دا سړی په ګناګاریږي او دی باندې چې دا دایته بدعت ویل کیږي دا د شرک پسې د نمبر چې دنا ګناه ده. ومن خو خپل وی دغه دی وراره ما خو امام سره تاسو کو هغه ماته چې څوک بسوي خو خپل ذکر کاوه مارته مې غیرت نشوي له خو ما دا خبر وکړه وی نن نه پسته نو دا غي نه پس هغه ما سره دور په مینه ملاوي کنه چې ضرورت نشم ویلې دی وته قدر ویننو وی وته قدر نه اما ته وی چې څوک بسوي دا ذکرونه منا کول کې خپل ذکر چې دنا کولک سبحان الله 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 دا الله په دین باندې کم ځای خبره یاد دي دی وایره ته فهموري سي سالورم او د پنځم تپوس عن مالی من اين اكتسبه وفيما انفقه مال دی په کم ځای باندې څنګه دی ګټلو نو په کم ځای دی لګول نو رسم او رواج له بیداریو دین د سلام او لیکن دین ته د الله دین ته چې دا هغه تیار چې نه نه نو پنځم د اخره غوړې دا ډیر غاندي ما ذا عمل بما علم تا چې کوم په حاصل کړو تا کوم مسائل اوریدلو پاغي د سمره عمل چې دنا کړی دی ما ذا عمل بما علم ما ذا عمل بما علم چې سوره علم کړو کړی دي تنه د بارے کې دی بارے کې به تاسو کې چې عمل دې په سمره چې دنا کړو الله
دیني دام وي د دنیا په لار کې ایښې او پیرا اړوي وحشیان د مخلوقاتو. رحمان بابا شعر ویل دی ګران دی ظاهر کې سمجھ دا سوی دیني دام وي د دنیا په لار کې ایښې پیرا اړوي وحشیان د مخلوقاتو. دیني د دنیا دامي د دنیا د حاصلولو په لار کې ایښې او دا عوام وحشیان د مخلوقاتو چې پوهېږي نه اپې ځان ته راړي. څنګه عجیبه شی دیني دام وي د دنیا کنه دیني دام وي د دنیا په لار کې ایښې او پیرا اړوي وحشیان د مخلوقاتو. عجیبه شعر ویل دی باندې. او کم عالم چې په قرآن کم قاری چې په قرآن عمل نه وي دی په مثل دیګران قرآن دام دی. دیګران یو مارغه دی ځان نه بزرګ جوړ کړی دا ټولو تراجم شي دیګ نه ذکر کوي ای دیګي نو ټولو تراجم شي راجم شي اخر کې په یو باندې حمله وکي بس هغه چې نو کم قاری چې په قرآن عمل نه وي دی په مثل دیګران قرآن دام دی. عجیبه چې دغه شعرونه چې دغه وي اپیږي نه د عبدالرحمن بابا په شعرونو باندې دی خو بس صرف دغه په مطلب نه پوهېږي چې په یو قدم تر عرش پورې رسي او ما لیدلې د رفتار د درویشانو. غور عبدالرحمن بابا ویلي دي الرحمن بابا الان ګردي په مطلب پوهېږي هم نو اتق دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب. د مظلوم او د غریب د خیرونو ځان بچ کا غواړي ما پاروا دا غریبان ځان پسې ما پاروا د مظلوم د خیرونو ځان بچ کا د خیران او د الله په درمیان کې چې دنه پرده نه چې په یو قدم تر عرش پورې رسی ما لیدلې د رفتار کلاسي در پسې پورته کړو چې خدای غر کې تبای کی او تاسو سره ظلم او زیاتې کړي نو اکثات الله تعالی سدي له سبینه او بین الله حجاب. دا مطلب دی چې په یو قدم تر عرش پورې رسی ما لیدلې د رفتار درشه دې نه صبر جوړ کړل. سبحان الله. د آیت کریمه ترجمه راته وکم خو اول تاسو ته خبره کوم اوچت سړی کمزوري شي اخلي بیا عاشقي کنه بیا شرا نو هغه کمزوري شي اخلي کمزوري شي نه اخلي کنه لکه چې ارزان بی علت نه ګران بی قیمت نه. سبحان الله. الله اغستون کې دي خاصو کا اغستون کې دي نو الله اوچت کنه معمولی شي اخلي نه رب سوچو کې ونی معمولی شي نه اخلي ها اوچت شي اخلي. دویم دا چې په لږ سیز باندې او په لږو پیسو باندې سو غټ شي اخلي. د سیز غټوالی چې معلومیږي د مبيعي بلګه چې وته وي څه معلومیږي دا د قیمت نه معلومیږي. نو الله نفس او مال زما او ساتي دنو اخلي. الله اغستون کې دی زما ستا نفس او زما ستا مال دا مبيعه ده او پسې در نه اخلي په جنت در نه اخلي په جنت اخلي په جنت. او دغه خبر مې اغستون کې اوچت هغه چې صدر کینو هغه اوچت معلومیږي دا چې ستا د مال او ستا د نفس ډیر اوچت دی. دریم دا دلال چې وته وي کنه دلال نو چې غټ دلالي کنه نو هغه د وړو سوداګانو په میس کې راځي سړی فريده ز په دې سوداګانو کې زنه زڅ ته اوچتي غټه ماری چیز پاره کې چې دنا دا کېږي مرګ دا څه له سوداري دستا پمیس کې چې دنو محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم هغه پمیس کې واسطه د زبردست تعبیر وکم دا د لری تعبیر لونه واسطه محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم هغه اوچت نو معلومیږي دا چې دا اغستل او دا ورکول دا ډیر اوچت. سبحان الله. دین ته خبر نه راځي الله اغستون کې شو هغه اغستون کې شو ما او تا خرڅون کې شول مال او نفس او ګوره درکړ دا مال او نفس د چا دي دا الله دي. ګوره هغه لکه داسې مثال دی یو شی د لدر کې هغه دا تواله چې وری په مې را خرڅای په دوره پیسو او څه یا راکته نو مال او نفس دیم د الله او اخري د نوم الله نو دا به سوره اوچته بیعي سوره اوچته وي. ګوره درې قسمه نفسونه دي ښا درې قسمه نفسونه یو هغه دي چې هغه نه خرڅيږي لکه د انبیاء نفسونه هغه نه خرڅيږي. دویم هغه دي چې اخلي نه بیکار دي کافر دا نفسونه نه بیکار دي لکه دا بیکار څوک څه کوي. دریم د اعزاز او د اکرام د پاره د مسلمانانو مال او نفس دی هغه الله اخلي ها هغه الله څه کوي اخلي. او سدي انداز دی آیات ته لغونه وګورئ د سوال جواب کې د آیت کریمه لاګو ان شاء الله تعالی. ان الله اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم یقینا الله تعالی اغستی دی دو مومنانو نا معلومه دا شولا چې جهاد کول او په جهاد باندې یقین دا ایمان دی او جهاد کون کې مومن دی. ان الله اشترى من المؤمنین
سیتی اغسطی دی انفسهم و اموالهم نفسونه د دی او مالونه د دی الله سبا ورکوي بان لهم الجنه جنت په ولا چې دین هغه ورکوي بان لهم الجنه. نو سوال ذهن تراتو چې دلته خو مونږ چې څه شی اخلو یا خرڅو د هغې دپاره میله لګي نو دا تعالی چې مونږ دا نفس او دا مال درکو د دې میله کم ځای دی فیقتلون ویقتلون دی به فیقتلون دی به وجني کافر لرا ویقتلون دی به وجلي کېږي دا یهودیان او دا عیسایان د دې سره جهاد فیقتلون ویقتلون فیقتلون ویقتلون. نو سوال راته چې الله ته خو مونږ ته وایي چې تاسو اغستل خرڅول کوئ نو په میس کې گواهان دوه کېنوئ نو ستا گواهان څوک دي چې ته مونږ سره اغستل گواهان دي څوک دي سبحان الله وی وعدا علی حقا فی التورات والانجیل والقرآن ته دوه یادای زما درې گواهان واوره تورات کیم انجیل کیم قرآن کیم دکسې وعده وا او دا وعده دي دا ټول زما گواهان دي یا الله اغستل خرڅول به راسره وکړي خو مختار کل ذاتي خود مختار ذاتي بیا به چې نه در کومه نو تا سره به څوک درسره چې خو نشي کولی ومن اوفا بعهده من الله څوک دې ډېر ښه پوره کوونکی د په لوز باندې د الله تعالی نه زر سرلوس اقوما نو الله چې څوک اغستل خرڅول کي کله خوشحاله کله خفا په دې به مونږ خوشحاله یو که خفا فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به وی ټیک د دنیا خو به مې ختمه شي کنه وی ذلک هو الفوز العظیم چې جنت درته میلاو شو نو مزې نه کوي سبحان الله الله دې ما تاسو ته جنت نصیب کړي. حدیث د رسول الله صلی الله علیه وسلم ویلو الکیس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت خيار انسان هغه دی چې د مرګ نه پس ځان سره حساب وکي او د مرګ نه پس چې سره روان دي د هغې دپاره چې دنه عمل وکي والعاجز کمقل انسان هغه څوک دی چې خپل ځان د خپل خواهش پسې کړي او د الله نه چې دنه امیدونه ساتي. عزتمندو الله رب العزت ته زما او ستاسو مال او زما او ستاسو نفسونه د الله د دین دپاره په جهاد کې او د هغې نه مخکې نورو په دینو کارونو کې په ټولو کې چې دنه هغه ولګوي او الله رب العزت ته چې کوم ماشومانو